مختلف مسایل راځي لکه پولیس والا راشي پاکستاني دغه پکې کس پکې اوچت کی چې تماجر دلته چې مو سره کوم فیملیګانې پاتې کیږي نو هغه ته مونږ ویناګانې کړې دي او دا سه 10 یا 20% خلک تلین دي ډیر معمولی کسان تللی زموږ دی غلې نه راسي وړ بازار چې کم دی ټول مجران نه ډک دي. پولیس هم روزانه راځي خپل کنټینیو راځي ټون تانی ول راځي او هغه خپل چاپه وਹੀ بوزي 10% وتلی نور 90-80% اوس هم د مجران دي. حکومت هم تاسو کې چیرې دا خانه سوکته اس کو بس دغه خردجال لے ہو گور بس. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان میں. اس وقت بورڈ بازار سے ملحقہ رہائشی علاقہ دانش آباد میں موجود ہوں. میرے ساتھ مقامی شہری ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. افغان مہاجرین کو حکومت نے 10 جولائی کی جو ڈیڈ لائن دی تھی اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا ہے، ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، یہ کیا سمجھتے ہیں افغان مہاجرین کے جانے سے مقامی رہائشیوں کو کیا فائدہ ہوگا اور اس کے کیا نقصانات سامنے آئیں گے. تمام تفصیلات انہی کی زبان ان سے جانتے ہیں. دلته چې مو سره کوم فیملیګانې پاتې کیږي نو هغه ته مونږ ویناګانې کړې دي او دا سه 10 یا 20% خلک تلین دي او هغه په خپل سټرګل کې لګیاري هغه ته کوشش کوي. چې تاسو د بورډ ذکر وکړو نو بورډ کې ماغه چې وګورئ الیکشن راغلي دي خو هغه شنه پراپر لکه چې دی کم سیټینګ دی هغه شای نه دی. نو امید لرو چې مطلب دی وګوره پولیس هم روزانه راځي خپل کنټینیو راځي ټون تانی ول راځي او هغه خپل چاپه وਹੀ بوزي. خو شو کې داخله فهم نه نه ډیر زیات دي، ځینې خلکو کاروبارونه دي، دکانونه دي او مسلې دا سی وته چې مطلب خلکو سره پیسې ګیر راګي نو دا هغه د وجه خو پکار دا چې کم از کم دی وګوره لکه هغه شنه پراپر طریقې سره د بورډ کو پیالار چې ماغه ځړ معاملې روان. سلام معاملات تاسو څنګه غني د افغان مهاجرین خپل وطن ته واپس لاړ شي نو د مقامی کم خلک دي ته بس سہولیات څه فائدہ برسي دا سره جی ته به دا فائدہ وشي چې کم از کم ته به پراپر پته ولګي چې دا د فلاني سړی کور دی دا د فلاني سړی کور دی نو موږ ته باغه کم از کم د خپل علاقې او دغه معلومات په موږ ته وشي چې مطلب یا کومه څوک حکومت هم تاسو کې چیرې دا خانه سوکته اوس خو بس دغه خردجال لري هو ګوره بس چې څوک هم خوازي نه مونږ هغه مشکلات متشتري انوسی به پاکستاني به یا مروت یا دغه به مونږ په خو فائدې د سره د امن ومان صورتحال به سم رخصي ورجی چې کله حکومت وی شره د دې خلکو د وجه مونږ ته پرابلم نه د دنیا جنسي دنیا د حکومت خپل پالیسي هغه ته پته لګي هغه ته ثبوتونه راځي چې موږ ته دا پرابلم جوړیږي او موږ ته په ځای باندې مطلب یاره زه په ځای د پولیس ته زموږ فورس ته یا زموږ عوام ته نقصان رسینو هغه ته غږ کیږي نو خبره ده چې خو وخت تیر کړی د خپل ملک لاړ شي ولله په خیر کې سره بوزي کو زمونږ چې څومره پاکستانیان نو هغه وسره ماغه طریقې سره هیل کوي کو د گاډي سیستم یا د غي ضرورتونه نو ماغه پوره کوي تاسو غنی لکه چې خپل ځان غړي نو خبره چې خپل ملک لاړ شي خپل ځای لاړ شي په انا مومن سره لاړ شي او خپل ملک آباد کینو خبره ده کو سوګراجي پراپر راځي په ویزا باندې راځي یا زمو حکومت سره رجستری خو دې کې چې هغه غواني دی کو هغه د هر ملک ته خو چې زمونږ د دې ته راځي زمو حکومت سره رجستری نو موږ حکومت ته هم دا پرابلم نه او موږ ته هم دا پرابلم نه نو دا ډیره ښه د حکومت ډیر ښه فیصله ده ډیره ښه ده چې را د دې پراپر طریقې سره کو د دې څه پالیسي د حکومت خپل جوړي خو دغه طریقې ټیک ته چې مطلب یاره یو سړی راځي ته پاتې کیږي دا غي زه څنګه نه موږ ته موږ بالکل د حکومت بالکل دا ښه مننه کوم چې یاره دا سسٹم یو کو دا فیصلے کو نو داغی شکریہ ادا کرتا انشاءاللہ. آپ نے ان کی باتیں سنی، انہوں نے کہا ہے حکومتی اقدام لائق تحسین ہے، اس پہ حقیقی معنوں میں عمل درآمد کرایا جائے، اس سے امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی. افغان ہمارے بھائی ہیں، آئیں ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے، لیکن جو طریقہ کار ہے جو دنیا کا دستور ہے تمام ممالک میں آپ جب جاتے ہیں کسی بھی ملک میں تو ویزا پاسپورٹ کے ذریعے جاتے ہیں، یہ بھی آئیں ہم ان کی ابھی بھی مہمان نوازی کر رہے تھے، مستقبل میں بھی کریں گے، لیکن جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے تحت یہ پاکستان آئے، اس سے امن و امان کی صورتحال بھی کافی بہتر ہوگی. څنګه چې حکومت 10 جولای باندې دا ډیډ لاین ورکړو چې ماجران دې ټول لار شي دلته نه بالکل تللی دی ډیر معمولی کسان تللی زموږ دی غلې نه راسي وړ بازار چې کم دی ټول ماجران نه ډک دي هیڅ قسمه لکه زموږ پښتانونه چې کم دي ډیر لږ پښتانونه پکې اوسي د خپل کاروبارونه پکې ټول چې کم دي دا ماجران دلته څه کم 10% وتلی نور 90-80% اوس هم دلته ماجران دي. ریاتي خو دیله بس ډیر ورکو ورته تاریخونه ولا ورکي مختلف تاریخونه ولا چینج کوي ورکي ولا چې دی پوري او زیاده پوري اوس ولا 10 جولای ورکړي کم از کم د یو میاش برابر شو دی په هیڅ قسمه سره عمل نه کړو او دا دی بالکل دی لکه خپل ملک لاړ شي خپل ملک ته آباد کی او لکه دلته مختلف مسایل راځي لکه پولیس والا راشي پاکستاني دغه پکې کس پکې اوچت کی چې تماجر او ستا پورا او پروپر ویریفیکیشن ورسره ولو کینو
خپل دستوري هر ملک پروپر ویزه سړی واخلي، خپل رهایش دلته هوټل واخلي، څه دغه اخلي، حاضر څه دیو کې راضي دي بالکل. موږ سرونه یې مسلمانانو نه کلمې راضي دي بالکل. نوجوان کی باتیں آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا ہے حکومت نے جو ڈیڈ لائن دی ہے اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. افغان مہاجرین کی وجہ سے جو مقامی رہائشی ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پولیس جب آتی ہے گھر گھر سرچ آپریشن ہوتا ہے تو افغانیوں کی شناخت کے لیے وہ پاکستانیوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاتے ہیں. ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ان کو واپس بھیجے اور یہ اگر دوبارہ آنا چاہیں تو باقاعدہ ویزا اور پاسپورٹ لے کر پاکستان آئیں. میرے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں, یہ بھی مقامی رہائشی ہیں. اس علاقے سے چند گز کے فاصلے پہ بورڈ بازار ہے جسے منی کابل کہا جاتا ہے. ان سے بات کرتے ہیں حکومت نے افغان مہاجرین کو جو ڈیڈ لائن دی تھی ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. آیا اس ڈیڈ لائن پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, کیا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, کیا کہتے ہیں انہی سے جانتے ہیں. دیکھیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ کم از کم ہمارے پاس یہ پروف ہونا چاہیے کہ میں ایز اے مسلمان ایک انسان ہوں, لیکن میرا تعلق کیا ہے. میں افغانی ہوں, پاکستانی ہوں. مسلمان تو دنیا میں ہر کونے پر ہے. تو یہ حکومت کا بہت زبردست اور ایک اچھا نظام ہے. جو غیر قانونی ہے, غیر قانونی وہی بندہ ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی مطلب جو لوگ دیکھے ہیں, اس میں جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں اس میں زیادہ تر لوگ بے روزگار ہیں. وہ غریب ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا. تو لازمی بات ہے آج کل غربت اور مجبوری ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے ہر بندہ غلط کام کرنے کو تیار ہے. اور غلط کام کوئی بندہ شوق سے نہیں کرتا. ہر انسان کو اپنے بچے اور اپنا گھر پیارا ہوتا ہے.